دی فائدې حاصل داري وجود د رب العالمین. ځکه نن سبا زمانه کې ډیر خلک چې دین او هغه د الله نه منکر دي. ډیر ډلې او حزبونو والا د سشتا چې هغه د الله د وجود صحیح اقرار نه کوي. سو کوئی پلا مکان کې دم د الله د وجود اثبات نه لري، دا اصل کې د الله د وجود نفی را. سو کوئی نه بره دی نه ښکته دی نه ښی طرف ته نه شا طرف ته نه مخې ته، دم اصل کې د الله د وجود نه انکار. د دهریانو عقیده دا راغل وی الله نشته، دا الله د وجود نه انکار کوي. نو دی آیات لاندې دا فائدہ چې ده نو دا ډیره مهمه ده. دې سره آیات انسان ذهن ته خرج په آیات باندې به ښه پوه شي. د الله د وجود د الله د موجودېدو ډیر دلایل دي. قرآن د دې دلایلو نه ډک دی. احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه ډک دي. د سلف عقیدم داوا د الله د وجود اقرار. چا ویلو امام ابو حنیفه رحمه الله یو سړی وی زدا اقرار کوم چې الله شتا، خو چرته دا راته نه معلوم. نو امام ابو حنیفه وی رحمه الله وی دا سړی چې دی نو دا کافر دی په اجماع د مسلمانانو، دا کافر دی. ځکه ته د الله وجود نه انکار کوې، ته وی الله شته خو چرته دا راته نه معلوم. شرح د فقه اکبر چې وګوري دا قسم تپوس شوی دی، د جواب ورکړی. هغه وی دا لاسه کې څوک چې د الله د وجود نه انکار کوي په عرش باندې، دا سړی وی کافر دی. وی دا لاسه کې چې څوک دا وایي چې الله منم چې الله شته خو چرته دی، وایي دا سړی کافر دی. نو دا عقیده چې دا د مسلمانانو مهم عقیده ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله مشهوره مناظره ده د دهریانو سره. کوم ورځ چې ټاکلې شوې وه امام ابو حنیفه لیټ رالی جانبوج کړ قصدن. الدهری مولا ته تپوس کړ ولې د ناوخته؟ یاره وی دریاب غاړې ته رالم ناوخته و کشتۍ رانوتې و یو ونه راکټ شوه میخونه اره پې ووالی شوه تختې تې ویستلی شوې میخونه پې ټک والی شو کشتۍ جوړه شو زمکې کېداست. ویلې دا سړی خو لیونی شوی وی د یو کشتۍ د مواجد نه ته انکار دا ستا عقل نه مني چې کشتۍ د چا د وجودېدلو نه بغیر موجودګي؟ نو دا دومره غټ نظام د الله نه ته څنګه انکار چې غټ نظام دی دا به څنګه بغیر د الله نه؟ اسمان د ځمکه ده، ستوري سپوږمۍ دغه شان د ځمکې نظام دا ټول بغیر د الله نه تاسو څنګه انکار کوئ چې الله نشته؟ امام شافعی دته هارون ویلې هارون الرشید وی ته څنګه معلومولی شي چې الله یو دی، الله شته؟ هغه ویلې مره یوه ده، اوازونه ته مختلف راوځي که نه، لهجې مختلفې دي. دا دلیل دی په دې باندې چې معلم یو الله دی، استاد یو الله دی، خالق یو الله دی، بل څوک. نو امام مالک به ویلې رحمه الله ویلې و یوه د توت پاڼه را، یوه د توت پاڼه را چې د شاتو مچۍ وخوري نو څه ترې جوړېږي؟ شهد. او چې کله یې ګډې او بیزې وخوري د هغې نه څه جوړېږي؟ پچې غوشیان. کله چې هوسۍ وخوري نو د هغې نه د مشکو خوشبو ترې جوړېږي، یو د توت پاڼه. او چې د ریخمو چینجۍ وخوري نو د هغې نه څه جوړېږي؟ ریخم جوړېږي. دلیل علی وجود الله، دا د الله په وجود باندې دلالت کوي. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. امام احمد بن حنبل سناشنا دلیل ویل
هغه وای یو دیوال دی د سپینو زرو په شان دننه پکې د سرو زرو په شان وبه یو ځای شوی ده او دا داسې دیوال دی چې لار پکې نشته څه وخت بعد دا بند دیوال کولاو شي چې د سپینو زرو ظاهر دی او دننه ځای د سرو زرو په شان دی وای د دینه یو جاندار راوځي چې هغه چرګوړی دی داندې دا نظام وای څوک چلی دا د الله نه بغیر څوک نشي چلولی د دې نظام څوک موجودیدونکی شته یو عربي څه ناشنا خبره کړې ده هغې ته غوږ شي عربي وایي البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فالسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج والسماء ذات بحار والبحار ذات أمواج كيف لا تدل على اللطيف الخبير وای چې په یو ځای پچې پرتې نو ته وایې چې په دې ځای باندې اوښه تلې ده په یو ځای د قدمونو نښې پرتې نو ته وایې په یو دې ځای باندې یو څوک تللی دی نو هغه اسمان چې غټو غټو لار والا دی هغه اسمان چې غټو غټو برجونو والا دی هغه ځمکه چې کولاو کولاو لار والا ده هغه دریاب چې غټو غټو موجونو والا دی نو دا ولې دلالت په دې نه کوي چې د دې یو خبردار ذات شته چې څوک دی الله دا دلیل دی په څه باندې علی وجود باره تعالی چې زمونږ استاد سورب څه موجود دو قسمه دلایل دی قران کې یو ته ویل کېږي کتاب مکنون بل ته ویل کېږي کتاب مفتوح کتاب مکنون څه شی دی قران په قران کې د الله د وجود دلایل دي کنه کتاب مفتوح څه شی دی دا اسمان دی زمکه ده دریابونه دي ونی بوټي دي سپوږمۍ ستوري دي نور دی دا ټول نظام په څه دلالت کوي دیو جن یو شاعر خلاصه دي سویل ده وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هر شي کې یو دلیل شته چې الله یو ذات دی لګي واوره د ټولو نه غټ دلیل څه شی دی وجود القرآن دا قرآن د چاره طرف نه راغلی نو دای غټ دلیل دی چې شته وجود الكعبه دا ټول مسلمانان چې دغه یو کوټې ته راجمع کیږي دا دلالت کوي په دې باندې چې یو ذات وجود الجنات د پیریان وجود مونږ او تاسو مونږ کنه پیریان شتا خو په نظر راځي دا دلیل دی په دې باندې چې زمونږ رب هم شته خو په نظر لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار نظرونه نشي را لاندې کولای خو الله هر نظر را لاندې کړی طاعات او معاصی چې کنه څوک چې نیکی کوي الله ولا پیسې ورکوي ثواب او چې ګناه کوي څه ورکوي دا ګناه باندې سزا او په دې نیکی باندې اجر ورکول دا دلالت کوي په دې باندې کله چاته یو مصیبت ورورسي نو مونږ او تاسو وای کنه وای دا بې لارې شوی و دا الله پرې خو الله رب العالمین په ځکه دي چې الله وس او کله یو نیک عمل او صالح انسان باندې الله خیرونه برکتونه وکي موږ سوې دا الله والا دی ځکه په الله رب العالمین دي سي نعمتونه او دي سي نعمت کی دا دلالت ته دې باندې دا ټول شیزونه دا ټول دلایل چې راوالي دا په دې باندې دلالت کوي چې زمونږ